أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. مخکې آیتونو کې د مختلفو قومونو تذکره وه، تسلی وه مبلغ ته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، په دې باندې چې خلک موحدان چې کوم مخکې راغلي، مومنان راغلي، مبلغین راغلي، انبیاء علیهم السلام راغلي، نو چا ورته هارون نه دي په غاړه کړي، بلکې هغې ته تکلیفونه رسولی شوي دي، تکذیبونه شوي دي، خلکو پې قسمه قسم الزامات لګولي، نو تا ته که ویلی کېږي نو په دې باندې خفه کېږه مه. د نوح علیہ السلام د قوم تذکرانو، بیا د عادیانو، د سمودیانو، د ابراهیم علیہ السلام د قوم، د لوط علیہ السلام د قوم، د مدین والو، د موسی علیہ السلام د قوم، دا ټولې خبرې ذکر کړې چې دا یوازې د یو طنز خبره سره دا خبره نه ده شوي، دا زیاتی نه ده شوی، د هغه سره مخالفت یوازې نه ده شوی، بلکې چې کله حق راغلی نو د هغې سره مخالفتونه یو ځای شوي دي، مقابله شوې ده. نو کله چې د دې مخالفت زیات شوی دی نو الله وایي ما هلاک کړلی. شرک زیات شوی دی، کفر زیات شوی دی، د پیغمبرانو تکذیب یې کړلی، د معجزو انکار یې کړلی، پیغمبران یې د کلي نه شړلي، نو الله وایي ما هلاک کړه. هغې چې مې هلاک کړلي نو د هغې هغه کلي هم دغسې پراته دي، وران پراته دي، کندرات پراته دي، ډېر شی کوهي ویستل شوي دي او هغه شړ پراته دي، بعضې بنګلې پکې داسې دي غټ غټ ځایونه یې جوړ کړلي چې هغه تر اوسه پورې روغ دي لیکن خالی شړ پراته دي. د خلکو لا ګرځېدل پکار دي چې وګوري په دې ځمکه کې وګرځي، وګوري. تذکره بیا د دې هم وه، خلک لګیا دي ستا نه عذاب غواړي په تادۍ باندې، نو عذاب خو د پیغمبر په لاس کې نه وي، نو الله اختیار دی، نو الله به راولي، پې دنیا کې به راولي یا به آخرت کې. الله رب العزت چې دې سره کومه خبره کړله نو الله مخالفت نه کوي. بیا تذکره د دې وه چا چې ایمان راوړی، عمل صالح کړی نو د هغې دپاره جنتونه دي، چا چې مخالفت کړی نو د هغې دپاره جهنم دی. د دنیا یو حال ذکر کوم چې کلم یو رسول، یو پیغمبر، یو نبی هغه را پاسېدلی، بیان یې کړلی، نو په وخت د بیان کې شیطان لګیا دی خپل حرامیتوب کوي، د خلکو په زړونو کې وسوسې اچوي. نو کم څه چې شیطان د خلکو په زړونو کې اچوي نو خلک بیا دوه قسمونه وي، یو ښه خلک یو بد خلک.
نو کم چې ښه خلک یي د هغې د زړونو نه الله رب العزت هغه وسوسې ورانې کي، او کم چې بد خلک یي په زړونو کې مرض دی، په زړونو کې سخوالی دی، نو هغه دغه کم چې شیطان اچولی نو د هغې دپاره فتنه شي، امتحان شي، د هغې دپاره د ګمراهۍ سبب شي. نو د هغې تذکره وکړه. اوس دې نه په تذکره د دې کې چې کم اهل علم دي الله رب العزت هغې ته وښیي چې دا خبرې پکې غلطې وي، شیطان وسوسې وي، الله هغه لرې کړي. نو د مؤمنانو زړونه هغې باندې مطمئن شي، هغې ته ښکته شي. هغه خلک چې هغه د قیامت نه په شک کې دي، د دې کتاب نه په شک کې دي، د پیغمبر نه په شک کې دي، نو دوی په شک کې به لګیایي، د دې شک به ختمیږي په څه باندې؟ په عذاب باندې. عذاب باندې ختمیږي، هسې نه ختمیږي. قیامت باندې قیامت راشي، د دې دغه شکونه به ختمیږي، هسې نه ختمیږي. الله رب العزت وی اختیارات بادشاہی دا صرف زما ده. په دغه ورځ باندې د بل چا دپاره ظاهري ملک به هم د چا نه وي، ظاهري بادشاهي به هم د چا نه وي. دنیا ده، په دنیا کې شاهنشاه احکم الحاکمین هغه الله دی، لیکن واړه واړه بادشاهي ډېر شی دي. یو ځان ته بادشاه وایي، بل هم ځان ته وایي، بل ځان ته وایي. ډېر شی بادشاهي دي. څوک د کور بادشاه دی، جو څوک د علاقې بادشاه دی، جو څوک د ملک بادشاه دی. دای هغه ورځ باندې بیا به د هېچا بادشاهي نه وي ما سوا د الله نه. د هجرت تذکره کوي. چا چې هجرت د الله په لاره کې وکړو او بیا قتل کړی شو، شهیدان شو، مړه شو، نو الله رب العزت به له رزق ورکوي، رزق ښایسته. دارنګې الله رب العزت بیا هغه ځای ته داخلوي چې الله د دې په زړونو کې د هغې خوښوالی ښودی. داسې ځای به چې دوی به یې خوښوي. دارنګې د جهاد خبره وه، نو چاله چې سزا ورکړی شي ده، څوک تنګ کړی شي دي، وهلی شي دي، ټکولی شي دي، نو دوی څومره چې دوی له سزا ورکړی شي ده، څومره چې دوی وهلی شي ټکولی شي دي، دوی د هغې مطابق خپله بدله اخیستی شي. چا باندې ډېر زیاتې شوی دی، نو الله رب العزت به د ده امداد کوي. د شپې او د ورځې تذکره کوي، د الله رب العزت د وحدانیت تذکره کوي، د توحید په دې باندې چې الله شپه راولي، ورځ راولي، شپه په ورځ کې ورمنډي، ورځ په شپه کې ورمنډي. دغه الله دغه کارساز دی، د مشکل کشا دی، دا پر یادرس دی، دغه خالق دی، دغه مالک دی، دغه الله حق دی. وان ما يدعون من دونه هو الباطل. خلک چې الله نه سوا بل چاته رامدد شوی ناټول باطل دي، د هغې حق نشتی، حق د الله دی. اسمان نه باران الله راوری، ځمکې نه شینکۍ الله راخیږي، اسمانونه ځمکې دا د الله په اختیار کې دي. الله غني دی، ستالی شی دی. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
دې دپاره چې الله ښکاره کي الله وښیا کسان ته چې علم وله ورکړی شوی دی انه الحق من ربک چې یقینا دا حق دی ستا د رب د طرف نه فیؤمنو به نو دا خلک ایمان راوړي په هغې باندې فتخبت له قلوبهم نو مطمئن شي په هغې باندې زړونه د دي ښکته شي هغې ته زړونه د دي عاجزي ورته وکړي وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا یقینا الله هدایت کوونکی هغه کسان ته چې ایمان راوړی الی صراط مستقیم د نیغې لارې وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ همیشه به یا کسان چې کفر یې کړی په شک کې د دې نه حتی تأتیهم الساعة بغتة تر دې پورې چې راشي دې ته قیامت اچانک او یاتیهم العذاب یوم عقیم یا راشي په دې باندې عذاب د هغه ورځې شنډې ورځې مطلب خیر پکې نه وي د خیر نه خالي کله چې عذاب په دې خلکو باندې راځي قیامت پې راځي نو دې لپاره په هغه ورځ کې بیا خیر نشتی بیا خو دې لپاره جو عذاب دی الملک یومئذ لله بادشاہي په دغه ورځ خاص د الله دپاره ثابت ده یحکم بینهم فیصله به کوي د خلکو فیصله به کوي د خلکو منځ کې والذین آمنوا نو هغه کسان چې ایمان راوړی عمل صالح کړی فی جنات النعیم په جنت د نعمتونو کې وي مؤمنان خلک چې ایمان راوړی عمل صالح کړی په جنت د نعمتونو کې وي جنتونه به الله هغې له ورکوي نعمتونه به ورله ورکوي والذین کفروا هغه کسان چې کفر یې کړی وکذبوا بآیاتنا او تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو فاولئک لهم عذاب مهین دا کسان یې لپاره عذاب دی رسوا کوونکی والذین هاجروا هغه کسان چې هجرت یې کړلی فی سبیل الله په لار د الله کې ثم قتلوا بیا قتل کړی شي دي او ماتوا یا مړه شي دي الله په لار کې دي قتل شو شهیدان شو یا په خپل مرګ باندې مړه شو لیرزقنهم الله رزقا حسنا نو خامخا الله بوله رزق ورکوي رزق ښایسته رزق به الله ورکوي په جنت کې بوله ورکوي په برزخ کې بوله ورکوي لیرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خیر الرازقین یقینا الله خامخا ډېر غوره دی رزق ورکوونکو نه دنیا کې د چا په یو چا باندې اعتماد چا بل چا باندې دی هم ډېر ښه رزق ورکوي وي ښه ډوډۍ ورکوي ښه میلمستیا کوي او الله چې څنګه رزق ورکوي داسې څوک نشي ورکولی لا يدخلنهم مدخلا يرزونه خامخا داخل بکی الله دی لرا زید داخل دو چې دی به خوخی وان الله العلیم حلیم یقینا الله دې پوها حلم والا بردبار ذالک دا واوري ومن عاقب بمثل ما عوقب به چا چې بدلو استا په شان دا غي چې دل صدا ورکړی شی وا ثم بغي علیه بیا بغاوت شی دی زیاتې شی دی په دبانی لا ينصرن الله نو خامخا الله به د امداد کوي ان الله عفو غفور یقینا الله دی عفو کوونکی بخونکی ذالک بان الله یولج الليل فی النهار دا دی وجنا یقینا الله ورنباسی شپه په ورځ کې ورنباسی ورځ په شپه کې وان الله سمیع بصیر یقینا الله دی اوریدونکی لیدونکی ذالک بان الله هو الحق دا دی وجنا یقینا الله هغه حق دی دا کم کارونه چې الله کړلی دا په دې باندې چې الله حق دی دا الله بادشاہي حق ده وان ما يدعون من دونه هو الباطل هغه چې دا خلک ورته را مدد شوی دا الله نه سوا هغه باطل دي وان الله هو العلي الكبير یقینا الله هغه دی اوچت لوی علم ترى ان الله انزل من السماء ماء ایت نه ګوره یقینا الله نازل کړلی د اسمان نه اوبو فتصبح الارض مخضرا
نو شوا ځمکه شنه، ځمکه را زرغون شوه، شنه شوه، شینکۍ ولګېد، ټوله ځمکه ټول ملک شین شو. ان الله لطیف خبیر، یقینا الله دې باریک بین خبردار. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا الله په اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی چې په ځمکه کې دی. وان الله له هو الغنی الحمید، یقینا الله خامخا هغه دی غنی ستایلی شوی دی. الله بے حاجت دی، بے پروا دی، د چا بندګۍ ته ضرورت نشتی. که څوک بندگی کوي نو د خپل ځان دپاره خپلې فایدې دپاره کوي. الله حمید دی، ستایلی شی دی. که ته نه ستایې الله سي ستایلی شی دی. نور مخلوق شته که نه الله د ستاینې دپاره الله ستایي. الله صفتونه وایي که نه، د الله بندگی کوي، عبادتونه کوي. که دا انسانانو پیریان نه کوي نو الله وایي زما څه پروا نشتی. دی وایي بس وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، خامخا دې لپاره چې الله وښیي هغه کسان د چې علم ولور کړی شوی دی، د پاره دی چې پوه شي هغه کسان چې علم ولور کړی شوی دی انه الحق من ربک، چې یقینا دا حق دی ستا رب د طرف نه. فیؤمنوا به، نو ایمان راوړي په دې باندې. فتخبت له قلوبهم، نو مطمئن شي په هغې باندې زړونه د دي. وان الله لهو لهادي الذین آمنوا، یقینا الله هدایت کوونکی دی هغه کسان ته چې ایمان راوړی الی صراط مستقیم، د نیغې لارې. ولا یزال الذین کفروا، او همیشه به هغه کسان چې کفر یې کړی فی مریة منه، په شک کې د دې نه. حتی تأتیهم الساعة بغتة، تر دې پورې چې راشي په دې باندې قیامت اچانک. او یاتیهم عذاب یوم عقیم، یا راشي په دې باندې عذاب د ورځې د شنډې بے خیره. الملک یومئذ لله، بادشاهي په دغه ورځ باندې د الله دپاره ثابته ده. یحکم بینهم، فیصله به کوي د خلکو په منځ کې. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، نو هغه کسان چې ایمان راوړی عمل یې صالح کړی، فی جنات النعیم، په جنت د نعمتونو کې وایي. والذین کفروا، هغه کسان چې کفر یې کړی او کذبوا بآیاتنا، او تکذیب یې کړی زموږ د آیاتونو. فاولئک لهم عذاب مهین، هغه کسان یې لپاره دی عذاب رسوا کوونکی. والذین هاجروا، هغه کسان چې هجرت یې کړلی فی سبیل الله، په لار د الله کې، ثم قتلوا، بیا قتل کړی شوي دي، او ماتوا، یا مړه شوي دي په خپل مرګ. لیرزقنهم الله رزقا حسنا، خامخا الله به رزق ورکړي د خپل طرف نه رزق ښایسته. وان الله لهو خیر الرازقین، یقینا الله خامخا هغه دی غوره رزق ورکوونکی. لیدخلنهم مدخلا یرضونه، خامخا داخلي به دوی لره زید داخلي دو ته چې خوښۍ به دي. وان الله لعلیم حلیم، یقینا الله دی خامخا هغه دی پوهه دی، بردبار دی. ذالک، دا واورئ، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، چا چې بدله واخسته په شان د هغې چې سزا ورکړی شي و دي له، تکلیف ورکړی شي و دي له په هغې باندې. ثم بغي علیه، بیا زیات یې شی دی په ده باندې. لینصرنه الله، نو خامخا الله به امداد کوي د ده. ان الله عفو غفور، یقینا الله دی عفو کوونکی، بخونکی. ذالک بان الله یولج اللیل فی النهار، دا دې وجې نه یقینا الله ورنباسي شپه په ورځ کې، ورنباسي ورځ په شپه کې. وان الله سمیع بصیر، یقینا الله دی اورېدونکی، لیدونکی. ذالک بان الله هو الحق، دا دې وجې نه چې یقینا الله حق دی. وان ما یدعون من دونه هو الباطل، چې دا خلک ورته را مدد شوی د الله نه سوا هغه دی باطل. وان الله لهو العلی الکبیر، یقینا الله هغه دی اوچت لوی. علم تر ان الله انزل من السماء ماء، ایت نه ګورې یقینا الله نه راورولې د اسمان نه اوبه. فتصبح الارض مخضرا، نو شوه ځمکه په هغې باندې تکه شنه، شینکې واله شوه. ان الله لطیف خبیر، یقینا الله دی باریک بین خبردار. له ما فی السماوات و ما فی الارض، دا الله په اختیار کې دی هغه څه چې اسمانونو کې دي یا چې په ځمکه کې دي. وان الله لهو الغنی الحمید، یقینا الله هغه دی غنی دی، ستایلی شوی دی، حمید ستایلی شی الله دی، غنی الله دی، بې حاجت الله دی، بې پروا دی، ستایلی شی دی. الله رب العزت موږ له قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي.